ډیره ضروري خبره دا ده چې ته یې په ځای ورکړې. څنګه د صدقې ورکولو نه زیاته اهمه خبره دا ده چې ته یې په ځای ورکړې چې کوم ځایونه الله او رسول متعین کړي. ځکه وایي للفقراء دا صدقات چې دي دا دي دپاره د فقراو مسکینانو دپاره. فقرا جمع د فقیر ده، دا د فقراو مسکینانو دپاره دي. کوم فقراو مسکینان؟ الذين احصروا في سبيل الله، هغه فقرا چې بنکړې شوي دي په لار د الله کې. خپل کور لکه قرآن ته ګورئ، یو بل ته ګورئ، چهرې تاسو یو بل ته نه ګورئ. بار دې وخت کې د قرآن ته کتل هم ثواب دی. په دې پوهېږئ د قرآن ته سړی هسې ګوري که نه، دا هم ثواب دی. او زما د شاګردان زه ښه معلوم یم چې دا خبرې زه اوس دلته نه ځان ته نه را یادوم، دا ما ته یاد دي. زه دې وخت کې د خپلو شاګردانو ته ګورم چې دوی زما د سبق ته متوجه دي که متوجه دي. پوهېږئ په دې باندې دا زه په سوچ دلته داسې نه کوم چې ورګئ دې ټکي به څه مطلب وي، دې ټکي به څه مطلب. لیس علیک هدا دا شو للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. دا صدقات د هغې کسانو دپاره دي چې بند کړی شوي دي په لار د الله کې، د الله په لار کې بند شوي دي. څنګه بند شوي دي؟ خپل کور بار یې پرېښی دی، دارالهجرت مدینې ته راغلي دي او په دارالهجرت مدینه کې نه کور شته، نه پټی شته، نه عزیز او تربور شته او نه کور شته، هېڅ نشته. نو تاسو چې دا کم ورکړه کوئ دا به داسې قسم فقراو ته به ورکوئ. لا یستطیعون ضربا فی الارض، چې طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې. یحسبهم الجاهل اغنیا، ګمان کوي په دې ناواقفه سړی چې چاته د حالت معلوم نه وي، اغنیا د مالدارانو. او دا ولې پې ګمان د مالداره کوي؟ من التعفف، دا د وجې د ځان ساتلو د سوال نه. وږی دی تږی دی سوال نه کوي. تعرفهم بسیماهم، پیژنې به ته دوی لره په نښو د دوی باندې. لا یسألون الناس الحافا، سوال به نه کوي د خلکو نه پر زور چې د لمنې نه څوک ونیسي چې پرېږدم دې نه شا به څه به راکوې. وما تنفقوا من خیر، هغه چې تاسو خرج کوئ د څه مال نه، فإن الله به علیم، الله تعالی په هغې باندې عالم دی. الله په هغې باندې عالم دی. ګورئ ضرب په میزان کې تاسو ته ستاسو استادانو ویلي چې ضرب معنا زدن هم دی او د ځمکې په دې مخ باندې تللو ته هم وایي. ضرب په معنا د اړولو باندې دی او د ضرب بې شماره ترجمې دي. دلته په معنا د سیر دی. لا یستطیعون سیرا فی الارض، طاقت نه لري د چکرو وهلو په ځمکه کې. څنګه چې د تجارت دپاره چکرې ولګوي، د تجارت دپاره چکرې ووهي
ولی مدینه ته په دغه ورځو کې راتلل آسان کار نه و چې یو سړی به مسلمان شو او مکې معظمې نه به مدینې منورې ته راغی نو هلته محبوس شو هغه د دې مدینې نه په یو طرف هم نه شو وتی د تجارتونو لپاره هر طرف کفار هر طرف کفار نو چې هر طرف کفار او هر طرف کفار نو دوی د تجارت لپاره د دې وجې نه نشو وتی او د دې وجې نه چې قرآن او حدیث زوتاو نو اوموزګار نو د دې وجې نه د دې ترجمه طالب العلمان هم کېدی شي او د دې وجې نه د دې ترجمه د حاجیانو نه پاتې شوي د مجاهدینو نه کسان په لار کې پاتې شوي دا ټول په دې کې راځي یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې ناواقف سړی چې کوم سړی نه پیژني چې دا څوک دی نو هغه پې ګمان د مالدارو کوي او ولې مالدار ورته وایي من التعفف دی ځان ساتي د سوال هلکه دا سړی معلومیږي دا ښه ډک دی او مال او دولت ورسره ډېر دی ځکه چا نه څه غواړي الله فرمایي تعرفهم بسیماهم دا به تاسو پیژنئ په خپلو نښو باندې نښه څه ده رصاصة الحاله جامې به زړي رنگونه به زیړي کمزوري حالت کې به دا د سیمان نښې ته وایي او غټه نښه دا ده چې لا یسألون الناس الحافا د خلکو نه تپوس سوال نه کوي څه نه غواړي د چا نه پر زور چې لمنې نه ونیسي الحاح او الحاف دواړه لفظونه دي او معنا یې وله وما تنفقوا من خير هغه چې تاسو خرج کوئ د څه مال فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون علي رضي الله تعالى عنه مبارک راضي چې په دې آیات باندې علي صاحب عمل کړ هغه دا دی چې علي رضی الله تعالی عنه سره سلور درهم او سره یعنی سلور روپۍ ورسره دا آیات نازل شو نو یوه روپۍ د شپې ورکړه یوې د ورځې ورکړه یوې پټه ورکړه یوې ښکاره ورکړه نو الله رب العزت هغې صفت کوي څنګه هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه د شپې والنهار او د ورځې سرن پټ ورکول کوي وعلانیتن پډاګه فلهم اجرهم عند ربهم او دې دپاره مزدوري دي د خپلې رب دوی باندې ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې آینده خوف هغې یرې ته وایي چې د مستقبل سره تعلق ساتي ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کړی شي په تیرو حالاتو باندې د دنیا په باره کې به هم دوی ته څه تکلیف نه دا دو خبرې دي یو نظام زکات دی او بل چې کومه دی نو نظام سود دی نظام زکات او نظام سود دا دواړه ضدین دي دا بالمقابل دي او قرآن دعا کړې ده
نظام د زکاتونو تا او الله خیری کړی دی نظام سودی تا چې الله رب العزت يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله نظامی سودی گٹاوی ختمی او نظام دا خیراتونو زکاتونو دیل اللہ ترقی ورکی دیل اللہ تعالی ترقی ورکی. او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار فرمائل اے اللہ دا سودی ادی سود بارک منگتا بیانا شافی راکی بیانی شافی راکی نو دی بجنا اس قرآن دا زکاتونو پا مقابلہ کی اغا نظام ذکر کئی چی اغا دی ضد دی الذین یاکلون الربا آکسان چی خوری مال د سود لرا مال د سود خوری یعنی مال د سود حاصلئی مال د سود ورکئی مال د سود اخلی دا یاکلون طول لورگلے دے دا دی وجہ نے پا سود کی سود ورکون کے او سود اگستون کے دوار گناہگار دی بلکہ پا حدیث کے راضی آغا کاتب آغا شاہد آغا ہم پا کی گناہگار چے کم سڑے سودی معاملات لکی کم سڑے پا سودی معاملاتو بانی گواہ سازی دا سلور وان گناہگار لا یقومون دی بنرا پورتا کی گی دا عام مفسرین ترجمہ کوما دوی بنرا پورتا کی گی پا قیامت کے الا کما یقوم الذی مگر پشان درا پورتا کی دو دا اگا سڑی یتخبطه الشیطان من المس چی بدخواس کڑی دلرا شیطان من المس دلاس راخ کرونا اند جنون ذالک بینہم قالو دا سود خورو دا خیٹی بوئی دومرا غٹی غٹی لکا غٹا کمرا چی دا سود ورچولے دنیا کے دا خیٹا بے پا قیامت کے دونا پڑسی دی حافظ عبدالرحمن بویلی کانا ٹول ملکان ٹولیش کنٹرولر پا شنازو کو دلتا کی نرخ پیازو پیجی پری بانی شناز پیجی نہیں خیٹا یاد ای وی مل ٹول کنٹرولیش کنٹرولر پا شنازو دون غٹا خیٹے ہو نو دون را دا سودخور برا خیٹا دومر لوئی چی دے با پاسی اور غرزی گی با لکا کم سڑی بانی چی میرگی راشی او دے پورتکی گیو بے را غرزی گی پورتکی گیو دے را غرزی گی تک کسی با دے دار پا قیامت کے ردا نخدا قیامت کے ردا نخدا. سید قطب شہید رحمہ اللہ پی ظلال القرآن کے ددی عجیب مانا کرے وی نگام دا ٹک دا زد دین خبری خلاف نکو ما کم چی عام مسلمان ہم مفسرین کئی لیکن غٹ خبر دلتا دادا غٹ خبرہ چی دا دین مراد دا دنیا سزا دا چی کم قومنا کم دنیا کم حکومتنا اگی خپل حکومتنا
په سودي نظام باندې چلی د رحماني نظام په ځای باندې سودي نظام باندې چلی نو هغې په دې زندګۍ کې ټوکرې خوري داسې مشکلات ورته الله سازوي دوی سود دې دپاره راوړي چې موږ ترقي وکړو او د ترقۍ په ځای باندې په تنزل باندې روان دي دا سود خواره په کروڑونو اربونو روپۍ ګټي خو الله ورته داسې بیمارۍ را مخکې کي چې هغه په کروڑونو اربونو روپۍ د ټولې ولګي يتخبطه الشيطان من المس ترجمه سید قطب شهید دا کړی ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا دا دی وجنا دی سودیانو لدا سزا دنیا و آخرت کې الله ولی ورکي دا په ثواب د دی چې دی بویل انما البيع مثل الربا دا بیع په شان د سود دا او دې ته وګورئ بیع څه ته وایي تاسو ترجمه درځي لکه بیع مبادله المال بالمال بالترازي څنګه بالترازي دا د بیع ترجمه او بیع خریدن ته وایي خرڅول ته او د دې مقابله کې شرع اخیستن ته وایي او کله په د یو بل په معنا باندې هم راځي یو بل معنا باندې هم راځي دا ځان له خبره او ربا نو په ربا باندې به یو ساعت پس خبره سود ته دوی په دې سودي کاروبار کې دونه مخکې تلي او دونه مینې ورڅخه پیدا شوې چې کوم شی الله حلال کو هغه فرع کړه او کوم شی چې خدای حرام کړی دی هغه اصل کو داسې ونه ویلې چې دا ربا خو په شان د بیع ده وایي دا بیع په شان دا بیع چې کوم دی دا په شان د ربا ده حالانکه په بیع کې د اول نه د ربح خبره د اول نه د ګټې خبرې ده اول نه خړ په دې نقطه ځان پې کوي ګوري او په سود کې ابتدا د زیادت نه دا کم قرض چې دا خلک دا ګاډي یې دي موټر سایکل یې دي نور څه بلاګانې دي نو دا د لسو لکو روپو ګاډی په 11 خرڅول جایز دي په 12 خرڅول جایز دي دلته سود نشته خو چې کله هغه نیټه راغله نو پیسې راوړه یار جی ما سره پیسې نشته ښه ده نو کال دې بل شو او روپۍ زما د 12 لاک نه 15 لاک ټیک شو بیا کال تیر شو پیسې راوړه که نه یاره ما سره خو نشته ښه ده نو بس یو کال دې بل هم شو خو پیسې تا باندې زما 20 لاک دا اضعافا مضاعفه ځکه وایي او حال دا دی واحل الله البيع الله بیع حلاله کړې ده وحرم الربا او سود حرام کړی دی
فمن جاءه موعظة من ربه چاته چراشی وعظ د جانب د خپل ربنا وعظ هغه کلام ته وای چې د سړي د اړه نرم کی فانتها د کلار شي داګینا د خدای له طرفه ورته وعظ او نصیحت راشي د یو غلط کار په باره کې چې هلکه دا غلط دی نو فانتها دې ته کلار شي نو فله ما سلف د ده دپاره چې څه مخکې تیر شوي دي ټول ورته معاف شو وامره الى الله نور د کار الله ته سپارلی شوی دی ومن عادا څوک چې بیا دې سودي معاملاتو ته واپس شو فاولئک اصحاب النار دا کسان مرګري د اور دي هم فیها خالدون دوی با په دې اور کې همیشه اوسیږي اوس دو نظامونه دي یو نظامي سود دی او یو نظامي زکات دی نو الله رب العزت د دواړو نظامونو بیان کوي یمحق الله الربا ختمئی الله بے اثر کئی اللہ بے برکت کئی اللہ اگا نظام د سود لرا ویربی الصدقاتم او اللہ تعالی ترقی ور کئی چاہتا الصدقات نظام د زکاتونو تا واللہ لا يحب كل کفار اسیم اللہ دوست نگنی ہر لوی نا شکر لوی منکر اسیم لوی گننگار اسیم ام دا مبارکی سیگا دا او کفار ام دا مبارکی سیگا دا دا سود دا مسائلو دا پورا وضاحت تا پارا دا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کتاب سود پنوم بانی یو کتاب دے مولانا صاحب یو کتاب لکلے دے او داغی نومی خید سود نو بیا سود دا تفاضل او سودی نسیہ او دا دی اقسام او دی تفصیلات دا وہ بے پاک کتاب کے لو لئی پاک کتاب کے لئی دیر عظیم کتاب دے او دیر قابل دید کتاب دے او تاسو او اردو کے دے دیو جنا اردو خانی طبقے تا اس سے خبر نشتا آسان کار ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسانو چې ایمان راوړی او عمل د نیکو کوي واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة او ورکوي زکات لرا ورکوي کو درې مانځه لرا ورکوي زکات لهم اجرهم عند ربهم دوی دپاره مزدوري دي دا په نزد رب د دوی باندې ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي دا اوږده مسله ده ما تاسو ته مختصره وکړله انشاءالله دا به بیا تاسو مخکې په دغه کتاب کې ګورئ چې د کوم حواله تاسو ته ما درکړله دا چې کله د الله شان دا دی چې هر یو کار چې الله تعالی حرامي الله یې بندوي نو په تدریج سره بندوي په یو ځل یې نه بندوي نو سود او د جوارۍ باره کې حکم راغی چې د دې ګناه چې کومه ده غټه ده د فیدو بیا رو بل حکم راځه بل حکم راځه خو حضرت عمر به په مخه دا خبره کوله چې الله موږ ته په دې کې بیاني شافي راکا نو دی وجنا
بیا آخری حکم راغی او قرآن ویلی چې فجتنبوا الرجس بد نه ګندګۍ نه ځان بچ کړئ ځان وساتئ د دې نه دا برش یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دا اے ایمان والو او یری گئی دا اللہ خدای نہ او یری گئی اصل شے دا اللہ نہ یرا دا کہ دا چا پڑا کہ اللہ یرا کے ناسا چرت باغا بیدینی اونکی بد عملی اونکی چرت با دروغ اونکی چرت با غیبتون اونکی چرت با چاہتا نقصان ورنکی اے ایمان والاو اللہ ناو یری گئی وذروا ما بقی من الربا او پریدی تاسو آغا چی باقی دی دی سودنا ان استاسو دا جاہلیت پر زمانے کی سودی کاروبار کڑے دے استاسو مسلمانان شوئی آغا سودی کاروبارون استاسو اسم شتا نو دغا ما بقیه در ربانه چکم استاسو معاملات تی دا ټول پریدی ان کنتم مومنین که ایمان در پکی نو دغا کار بنور پریدی دا بنه کوئی فإن لم تفعلوا که دا کار نکوئی او دی کار تا تاسو تیار شوی نیئی چی سودی معاملی کٹ کئی نو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی بے پوہ شئی پہ یولوی جنگ باندی دا جانب دا اللہ و دا رسولنا خپلی وصلی روالی او اللہ سر پہ مورچہ کے نہیں او دا اللہ سر اوڑا زی گئی چکا دا کار نکوئی سوک دے چی دا اللہ سر پہ جنگو کی بیا تا اس تا خیال لے سوک دے چی اب دا اللہ و رسول سو جنگی ہاں وَإِن تُبْتُمْ کچھرتا سے توبیو باسی چمنگ سکڑی اللہ دارا تماب کی او نور چی زمن کم معاملی دی سودی بس منگ پری خودی نو پا لکم رؤوس اموالکم سادو پارا اصل مال ستاسو دے چی پا سود کی تا کم مال ورکڑے دے اک مال ستا دے او چې پای باندې سونه سودی کستونه راغلی دي هغه ټول کټ اب لرکی لا تظلمونا تاسو به زیاته نه کوي زیاته دا دی چې اصل مال ملي او په اسلام کې سود ملي دا زیاته دی ولا تظلمون پتاسو هم زیاته نکیږي هغه دا دی چې تا ورته ویل چې بزا ټیک شوه ما ته زما اصل مال راکا او بزا کیسه خلاصه شوه او نه جی اصل مال نشم در کوله دینم راته کټوتی وکړه نو دا دوارو طرفونو تا ویناو شو لا تظلمونا تاسو با زیاده نکوئی یعنی خپل رأس المال قدر با حاصل کئی او پدی بانے اضافہ قسطون با کٹ کئی ولا تظلم تاسو بانے با زیاده نکی گی چه تاسو دا اصل مال نمگنی سوک محروم کی البتہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
تا چا سره سودی معامله کوله او هغه اوس تاترین ته تللی دی، خاوند د تنګستګۍ دی، فقیر دی، نو فنظرتن الی میسرتن، پس بیا دته انتظار دی مالدارۍ درته، دا نه چې ټیکې ده زه به سود پرېږدمه خو دا اصل مال به ماله په یو ځل راکوي. نه، که مالدار دی په یو ځل به یې درکوي، او که غریب دی نو تی به مالدارۍ ته انتظار کې. ورې زار شم د اسلام نه، اسلام څونه ښکلی مذهب دی. ستار یو سړي سره مال دی او سړی ښه مالدار دی او نه یې درکوي، نو پیغمبر خدا وایي فمطول الغنی ظلم، ټول مټول چلول د مالدار سړي ظلم دی. دا خو هغه ته وایي چې ورسه شته او نه یې درکوي، خو چې اوس ستا په چا باندې قرض دی او نشته ورسه، نو فنظرتن الی میسره. وګوره که نه انتظار به مالدارۍ ته کې، تنګول به نه کې. وان تصدقو، او که داسې وکوي چې دا خپل رأس المال خیرات کی، ذالکه اسلام راغی او شریعت راغی او د خیر نظام راغی، ټیک شه چې در سره نشته نو ما دا اصل سرمایم درته پرېښوده. وان تصدقو، که تاسو په دې رأس المال باندې خیرات کوئ په دې سړي، خیر لکم، دا ستاسو لپاره ډېره غوره ده. ځکه چې په دې مال تا سود کړی دی، دا مال مشتبه دی، نو دا رأس المال دی مشتبه شوی دی، دې کې امیزش راغلی دی د سوده، نو که دې خیرات کړو نو سره زر به وکړي، دا به لږ غوره شي. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي داسې زمانه به راشي، داسې زمانه به راشي چې د سود هوا به راوالوزي او خاص و عام به ترې نه خلاص نه وي. دا نن موږ پاکستان په ډوبېدو ولې دی؟ دا موږ د MF او د ورلډ بینک، د امریکې او د یهودو د بینکونو نه پیسې لو او په بدترین سود راکوي، په بدترین سود.